قیمتي څه شی دی ورونو؟ قیمتي د الله تعالی په نسبت باندې دا کتاب الله دی، د الله تعالی کتاب دی. ذکر دې کتاب نه الله تعالی پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام د دې دین نه د قرباني کړی دي. صحابه کرام د الله تعالی نږدې خلک دین قرباني شوی دي. دا رنګي اولیاء پاک خلک د دین قرباني شوی، معلومه ده الله تعالی په نسبت باندې د قدرمند او عزتمند دی. نو د الله تعالی څومره شکر ادا کو دا کم دی چې الله تعالی موږ او تاسو خپل کتاب په ختم کې کینورو. دویمه خبره ده، انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله به موږ ختم وکړو نو د انس رضی الله تعالی دا طریقه و چې کله به قرآن مجید ختم کړو صحابه کرام به راټول کړه او اجتماعي دعا به وکړه. او هغه فرمایي چې د ختم قرآن په موقع باندې دعاګانې الله تعالی قبلوي. نو دې وجه نه به د کسانو خپل بچي راټول کړه او دعاګانې به وکړي. نو ان شاء الله زموږ الله تعالی نو امید دی چې زموږ دعاګانې به الله تعالی ان شاء الله قبول کړي. درېمه خبره ده چې قرآن مجید عظمت او علما کرامو بیان کړ. دا داسې یو دریاب دی چې ډېر زیاته سړی کوشش وکړي یو څاڅکی کې به تېروالي نو قرآن دومره صفتونه د هغه ختمیږي نه. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چاته الله تعالی خپل کتاب ورکړ، چاته الله تعالی د خپل کتاب علم ورکړ او دې سړي به دا ګمان وکړي چې یاره فلانې زمانه بهتره دی، ګوره فلانې مالداره دی، فلانې چې کوم دی نو جامې کې دي یا فلانې په عزت کې زه په عزت کې نه یم. نو دې انسان د الله تعالی د کتاب بې قدري او ناشکري وکړه. امید دی چې الله تعالی به د خپل نعمت واخلي. شرط د علم نه اوچت مقام په دنیا کې بل نشته، د حفظ او قرآن اوچت مقام په دنیا کې بل نشته. نو دې وجه نه چې چاته الله تعالی دا ورکړی وي دی به د الله تعالی د شکر ادا کوي. او کم خلک چې دې خلکو خیال ساتي هغه هم الله تعالی مرتبه ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو حافظ قرآن به د قیامت ورځ باندې 10 کسان د جهنميان چې مسلمانان او جهنم په واجب شوی ځان سره جنت ته بوزي. بیا مختلف قسم شفاعتونه دي. یو عالم پر 500 کسانو شفاعت کوي، عالم قرآن. نبی علیه السلام فرمایي د شاګردانو شفاعت وکړي اگر د اسمان د سور نډيري. شهید به د 20 کسانو شفاعت کوي، کوم ماشومان فاشوي دا شفاعتونه کوي. اولیاء نیکان خلک اب د خپل شاګردانو شفاعت کوي. پیغمبر علیه السلام شفاعت کوي. ډیر خلک الله تعالی جهنم په شفاعتونو د سپارښتنه باندې بچ کی او بیا بس جهنم ته پکې لاړ شي خو چې ایمان تیر کړي الله په اخر کې راوباسي. به هر حال دا یو برکتی کتاب دی چې د الله تعالی رحمتونه نازلې. اوس د دې سورۃ نوم دی سورۃ الاخلاص. دا مکی سورۃ د هجرت مخکې نازل شوې ده. ترتیب مصحفی لحاظ باندې دا 112 نمبر سورۃ ده او ترتیب نزولی لحاظ باندې 22 نمبر سورۃ ده. تعلق یې مخکې سورۃ سره ده چې مخکې سورۃ اللهب بیان شو، په هغه کې د ابو لهب د هلاکت بیانو. ابو لهب د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترو او کافرو ایمان عمرانو خو کفر سره سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیفونه رسول. نو مشهور واقع ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کانو گزارونه وکړه، واقع ګذارو نه بیانو. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله تعالی غیرت وکړو، الله تعالی چې کوم دنو هغه ابو لهب هلاک کړ. دا نه به الله تعالی راوخیژوله او هغه د عینو ته کینسر ولګید او وجود مکمل خراب شو. اخر دا چې بیا مردار شو، یو غلام لونی په پټي کې راخ یو کان ته ورځه او خاور پر اول او چې کوم دنو لري کړ. هغه ابو لهب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ازاری شو. دو زامن یو عتبه او عتیبه په هغه باندې نبی سم دولونه واده وي هغه طلاق کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام خفه کړ په غورونه متوکله. هغه یو زوی چې کوم نبی سم ته خیره تخلینه وخت دی هغه الله تعالی هلاک په وزمري باندې مردار کوي خوړه. هغه ابو لهب هلاکت بیان شو. د ابو لهب د خزي هلاکت بیان شو چې هغه نبی علیه السلام په لار کې غني خورولې. اوس ابو لهب ولی هلاک شو؟ وجه هلاکت یې سوا. وجه د هلاکت دا و چې د ابو لهب عقیده توحید او د الله تعالی د یووالي نه و. ابو لهب مشرک او خزه مشرک و، الله تعالی هلاک کړه. په دې صورت کې الله تعالی عقیده توحید او د خپل یووالي بیانوي. ابو لهب هلاک شو ځکه چې یو کفر کاوه، شرک کاوه، عقیده الله یووالي توحید نه و. او دویمه دا و چې تکلیف به رساو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. نو په دې صورت کې الله تعالی د عقیده توحید د الله خپل یووالي عقیده بیانوي چې مسلمانان او عام خلک دې خبر شي. دا د صورت ته مخینه صورت سره تعلق دی. شاهین نزول کې راځي دوه روایتونه دي. یو روایت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی او د امام ضحاک رحمت الله تعالی علیه دی، د امام قتاده رحمت الله تعالی علیه او د جمهور عام مفسرین دی. دی فرمایي چې دا سورت مکی دی او شاهین نزول دا سره چې مشرکان را نبی علیه الصلاۃ والسلام له او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو وکړه صف لنا ربک. ای نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل رب صفات مونږ بیان کا.
ام من الذهب ام من الفضة ام من الحديد ام من النحاس. اې الله تعالی پیغمبره ته موږ ته دا بیان کا چې ستا رب الله تعالی دا څه شي نه جوړ دی. زمونږ خدایان چې کوم دي بوتان در سرو دي، سره سپینو دي، سره خټې دي، سره کاڼو دي، سره ونو دي. خو ستا رب د سرو نه جوړ دی، د سپین نه جوړ دی، د اوسپنې نه جوړ دی، څه شي نه جوړ دی. نو بیا ادب یې وکړه د الله تعالی په باره کې. د هغې په جواب کې الله تعالی دا صورت نازل کړه قل هو الله احد، چې الله تعالی د هېڅ شي نه جوړ نه دی. الله تعالی یو دی او دارنګې مرکب نه دی، احد دی، جوړ د څه شي نه دی. نو دا علما فرمایي چې دا صورت مکی دی، ځکه دا سوال د مکې مشرکانو کړی و، نو دا صورت مکی دی. دویم قول یو قول د عبدالله بن عباس رضی الله عنه دی، او دارنګې د امام کعب رضی الله عنه دی، د بعضو علماو دی. هغې فرمایي چې دا صورت مدني دی، ځکه چې حیي ابن اخطب او دارنګې نور یهودیان راغله نبي علیه الصلاة والسلام د هغه نه دغه تپوس وکړه چې ستا رب د څه شي نه جوړ دی. د هغې په جواب کې دا صورت نازل شو، نو دا صورت مدني دی. بعضې وایي چې مکي او مدني دواړه دی، یو ځل په مکه کې نازل شوی دی او بل ځل په مدینه کې نازل شوی دی، دا دواړه دی. په هر حال مخکینی قول مضبوط دی، په قرآن مجید کې هم دغه قول لیکلی دی مکیتون، دا صورت مکي دی. په دې صورت کې څه بیانېږي؟ مختصر خبره دا ده چې په دې کې د الله تعالی صفتونه بیانېږي. 4 آیاتونه دي او د هر یو آیات کې الله تعالی د خپل یو صفت ذکر کوي. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل وای ای نبی علیه الصلاة والسلام هو شان داره. نو یا دا هو ضمیر شان دی، مطلب داره چې شان داره الله احد، الله یو دی. یا دا هو ضمیر راجع دی هغه سوال د مشرکانو ته، هغه الله تعالی هغه معبود تاسو راغی باره کې سوال کوو، هو هغه الله تعالی چې دی الله دی احد یو دی. دواړه معناګانې لیکلي دي. الله تعالی یو دی څه مطلب؟ د دې احد دوه معناګانې دي. یو مطلب دا دی چې د الله تعالی سره دویم خدای نشته، درېیم سره نشته، څلورم سره نشته، دا مطلب دی. او احد دا د واحد نه چې کوم دی زیاته مبالغه په احد کې. واحد یو ته وایي، خو هغه یو ته وایي چې مقابله کې دویمي، لکه مثال دا یو ګوتره او دې سره دویمه ده، نو دې ته واحد وایي، دا د دویمې په مقابله کې یوه ده. او احد دې ته وایي چې بالکل د دویم ګنجایش هم سره نه وي، په ذهن کې او په خارج کې او په یو ځای کې هم سره د دویم شي ګنجایش نه وي، په هر شي کې یو وي، نو هغه ته احد وایي. نو د الله لپاره احد لفظ استعمال شو چې د الله تعالی د دویم خدای هغه سوچ او فکر هم لکه دا خطا دی. خدای خو سره خود نشته، خو چې کوم خلک دا سوچ کوي دا خلک هم انسانان نه دي، دا ځناور دي. ځکه چې د الله تعالی په شان څه شی شته یا نشته، الله تعالی سره شریک کوي او تر الله سره شرک کوي. نو په ټولو مشرکانو باندې، په ټولو یهودو باندې، په ټولو عیسایانو باندې، په ټولو کفارو باندې رد راغی، ځکه چې یهود هم شرک کوي. وقالت اليهود عزير ابن الله، والعزير علیه السلام د الله تعالی زوی دی، یهود وی. وقالت النصارى المسيح ابن الله، نصارا وی عیسایانو عیسی سم د الله تعالی زوی دی. الله تعالی فرمایي چې ما ځامن نشته. او مشرکان خود الله تعالی سره شرک کوي، په ټول باندې الله تعالی رد وکړ. نو احد هغه ته وایي چې د څه شي نه جوړ هم نه وي، د دې کې اجزا نه وي، د څه شي نه جوړ شوی نه وي. او احد هغه ته وایي چې دویم ګنجایش هم سره نه وي، هغه ته احد وایي. الله الصمد، الله تعالی بې نیازه دی. د صمد ډېرې معناګانې شوي دي. یوه معنی د صمد داره هغه ذات چې هغه چاته محتاج نه وي. دویمه معنی د صمد داره هغه ذات چې د خلکو حوایج پوره کوي. درې معنی د صمد داره مستغني ذات ته ویل کېږي چې کومه مالداره ذات او د چاته پرویا نه راځي. څلورم معنی د صمد داره چې صمد هغه ته ویل کېږي چې په هېڅ شان چې کوم دی نو هغه ته د خلکو ضرورت راځي، خو د هغه ضرورت هغه سوچ نشي راتلی هغه چاته، نو هغه ته صمد ویل کېږي. خو مشهوره معنی د صمد دا بې نیازه ده. بې نیازه مطلب دا دی چې د الله تعالی هېڅ چاته حاجت نشته او ټول مخلوق الله تعالی ته محتاج دي. دا د صمد اسانه معنی ده. الذي يصمد الیه بالاشیاء كلها، صمد هغه ذات ته ویل کېږي چې په ټولو حاجتونو کې خلک هغه ته رجوع کوي. لکه یو انسان دی، دغه مثال بچی نشته، څومره علاجونه کوي، څومره منډې تندې وي، دمونه هم کوي او ارزي ته منډه وي، خو چې الله تعالی بچي نه ورکوي نو څوک نشي ورکولی. او چې الله تعالی بچي ورکوي، یو غریب سړی به یو ګولۍ بیا نه خوړلی، الله تعالی ډېر بچي ورکوي. بچو کې انسان الله تعالی ته محتاج دی. په مال کې یو انسان الله ته محتاج دی. یو انسان به ډېر کوشش کوي، ماښام له 200 روپۍ نشي ګټلی، بل به هسې ناست وي، الله تعالی به ډېر پیسې ورکوي. په مال کې انسان الله ته محتاج دی، په هر شي کې انسان الله ته محتاج دی. صمد هغه ته ویل کېږي الذي يصمد الیه بالاشیاء كلها ويرجع الیه بالاشیاء كلها، په هر شي کې هغه ته رجوع کېږي، هغه ته صمد وایي. او بیا کتابونه لیکي وایي که یو سړی ډېر زیات غریب وي او هېڅ کار نه روانېږي، په ده باندې قرضونه وي، دی چې مشکلاتو کې راګیري،
نو دا آیات 1000 پیری د ورځې د شپې د وظیفه کې الله الصمد الله الصمد یو ورځ په مکه ورسره درود شریف یو دا آیات بار بار وای الله الصمد. نو الله تعالی به دونه مالدار کی چې چاته به محتاج نه او مال پر اخر الله تعالی راوړي. لم یلد الله تعالی څوک نه زیږولي، د الله تعالی بچی نشته، د الله نه څوک پیدا شوی نه دی. ولم یولد او نه چا پیدا شوی دی، پلار یې نشته، مور یې نشته. ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له نشته الله تعالی سره کفوا برابر احد هیڅوک سره برابر نشته. مخکې چې کوم دینو دعوه بیان شوله الله احد الله یو دی. اوس دلایل ذکر کیږي الله ولی یو دی، الله الصمد یو، الله تعالی بې نیاز دی. اوس الله سره خلک شرک کوي په څه وجه کوي؟ یو سړی د مثال او دا سړی یو کار کوي، مثال یو کور جوړوي یا بل څه کار کوي، نو درې قسمه خلکو ته د سړي ضرورت راځي. یو دا چې دا سړی کمزوري او یو کار په خپل نشي کولی، د مرګرو ته محتاج دی چې مرګرو سره راشي خواري وسو وکي او پیسې ورکړي مثال، نو دا سړی په خپل باندې کمزوري دی. دویمه د کور جوړي خو بل څوک ته نه پریږدي دا کور ځان له جوړ کړي، دا سړی کمزوري دی او مالداران خلک دي یا زورور خلک دي، ډاکوان او دارنګ مشران یا حکومت مثال څوک ته نه پریږدي، نو دی خو یو کار شي کولی خو څوک ته پریږدي نه. نو ځکه دا سړی ځان مرګري ګوري چې دا خپل کار په مرګرو باندې دی پوره کړي، سپارش ګوري، څه کوشش کوي. دریم دا چې څوک یې منې کوي نه او مرګرو ته هم چې کوم دی ضرورت نشته دی، خو دا سړی محتاج دی، پیسې ورسره نشته، پیسې ورسره نشته او د کار باندې پیسې لګي دی محتاج دی، ځکه یو کار نشي کولی، نو ځکه دی مرګري ګوري. اوس الله له راشه الله تعالی چې یو کار کوي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، الله تعالی چې کوم کار کوي فورا هغه کار کیږي، د الله تعالی مرګرو ته محتاج نه دی. دویم دا چې یو زورور نشته دی چې هغه الله تعالی یو کار نه منې کی، ځکه الله الصمد الله بې نیاز دی، چاته د چا نه څه هېرېږي نه، هغې ته هم ضرورت نشته. او بل دا چې که الله تعالی په خپل باندې یو کار شي کوی، لم یلد ولم یولد، دې بچو ته ضرورت شته او دې مور پلار ته ضرورت شته، ځکه چې هغه د خاندان هر څه نه پاک دی، چاته ضرورت نه راځي. نو په یو د درې وجو نه شرک خلک کوي، لکه ملګري پیدا کوي چې یا کمزوري یا محتاج او یا به څوک کار ته نه پرېږدي. الله تعالی د درې ونو هغه احتیاجونه نه پاک دی، نو ځکه د الله تعالی سره شریک نشته. الله الصمد. لم یلد بچي د الله تعالی نشته، ځکه که د الله تعالی بچي وي نو بچی دا جز د پلار لکه د پلار په شانته وي، نو بیا د الله تعالی سره دویم خدای پیدا شه، ځکه چې بچی په شکل باندې کې پلار ته ځي، نو د الله تعالی بچی وي نو مثال دا خدایان وي، د الله تعالی سره خدای نشته دویم، نو د الله تعالی بچو نه پاک دی. بل دا چې بچی ډېر لپاره چې انسان محتاج شي، بچو له مزدوري کوي یا اوس کاروبار کوي پیسې شي راوړي، الله تعالی چاته حاجتمند نه دی. ولم یولد او نه چا نه پیدا شوی دی. الله تعالی داسې یو ذات دی واجب الوجود دی، همیشه موجود دی، همیشه و همیشه دی، همیشه به وي. داسې وخت نه چې الله تعالی به نه وي، داسې وخت نشته چې الله تعالی نشته، او داسې وخت به نه راځي چې الله تعالی به نه وي. الله تعالی همیشه دی، همیشه به وي او همیشه به اخره پورې دا شانته وي، اخره او اول به نشته. انسان څه وخت کې نه و نشته، سبا به نه وي، اخرت ته به ځي. دا مسلمانانو عقیده ده. د دې عقیدې باندې حملې دپاره کفار مختلف قسمه کوښښونه کوي چې دا عقیده مسلمان نه والي. کفارو کې چې کوم دی نو تقریبا 215 مذهبونه دي په کفارو کې. داسې مذهبونه د کفارو خو ډېر دي، خو چې کوم مشهور مذهبونه دي هغه 215 مذهبونه د کفارو دي. نو څه هغه دي چې الله تعالی نه مني، وایي الله تعالی نشته، هغې ته دهریان وایي. دهریان د روسیانو او د چینیانو دغه نظریه ده چې الله تعالی نشته. څه هغه دي چې الله تعالی مني، خو د الله تعالی سره نور خدایان هم مني، چې هغه هندوستان مثال دا کم هندوان مشرکان دي، نو څوک 500 خدایان د الله تعالی سره مني، څوک یو شی شریکوي، څوک غوان شریکوي، څوک د ونې شریکوي، څوک نور او سپوږمۍ شریکوي. دویم دغه قسمه خلک دی. دریم هغه دي چې الله تعالی مني، خو د الله تعالی سره دوه خدایان نور مني، یو د خیر او یو د شر، هغه مجوسیان دي، ور عبادت کوونکي. مختلف قسمه مذهبونه دي. دا شیطان په دې ګمراه کړي دي چې شیطان لاول په تا باندې کوشش کوي چې ستانه عقیده توحید او الله د یووالي والي، او چې دا عقیده د نه لاړه بس شیطان چې کوم خپل کار به وکړ. نو د دې وجې نه د دې عقیدې لپاره الله تعالی پیغمبران دنیا ته راولېږل، خلک یې پوه کړه، کتابونو قرآن او دغه بنور کتابونو کې دا خبرې راولېږل چې انسان ګمراه نه شي، عقیده د توحید د نه ورانه نه شي. اوس د کفارو دا کوشش دی نن سبا په یونیورسټیانو کې، په کالجونو کې، دارنګې د هغو چې کوم ادارې دي پرایویټ سکولونو کې، پنجاب کې او سند کې، ټول پاکستان کې دا کوشش کوي، په ټول دنیا کې چې کوم استادان دي او د هغو تعلق د دین سره نه وي، د علماو سره ناس پاس نه وي، صرف د پیسو سره کاري، د پیسو خلک دی، د هغه خلکو نظریه خراب کړي، هغو له پیسې ورکوي، پټې ولو چې کم دي نو کروڑه روپۍ هغو له ورکوي په تنخواه کې. وایي تاسو د دې ماشومانو ذهن خراب کړئ،
د دې ماشومان داسې نږدې جوړه کړي چې ګویا کې الله تعالی نشته دی. نو نن سبا خو داسې وخت دی چې په 10,000 روپۍ باندې خلک ایمان خرڅوي. نو هغه پروفیسران او هغه استادان هغه ماشومان نظریه دا جوړي چې الله تعالی نشته، دا څه په خپل باندې کیږي. نو هغه خلک تقریبا پاکستان کې وې دا له کوم ته رسېدلي دی، په پنجاب او په یو ځای بل ځای کې چې خلکو عقیده خرابوي. زموږ دا صوبه خو څه محفوظه ده، په دې وجه دلته علما هم ډېر دي او مدرسې هم ډېرې دي. نو دلته که یو عام سړی هم دی په هغه دومره اثر د قرآن شته دی، د جمعې بیان چې ته اورې سره څه پوهېږي، نو داسې عقیده خرابه نه ده. خو پنجاب او په دې علاقو کې خلکو باندې ډېر اثرات کړي دي. او تاسو هغه ورځې کتلي په دې میډیا باندې چې الله تعالی ته کنځلې کړې وي، نبي رسول خلکو کنځلې کړې وي. دا څه وجې نه دا مسلمان د عقیده الله تعالی د یووالي والي، او چې دا عقیده نه واغسته د هغو هر یو سازش بیا کامیاب دی. خو ځا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې دین دپاره الله تعالی علما کرام پیدا کړي دي او د دین حفاظت به کوي، د دې عقیدې د ایمان حفاظت به کوي، د قرآن حفاظت به کوي، او قیامت پورې به انشاءالله دا دین یي ډېر سپي او صغار پې خو راځي او ختمېږي به، راځي او ختمېږي به، الله تعالی به دین حفاظت کوي. دا الله تعالی وعده ده. د دې صورت باره کې یو څو فضایل بیانو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم انسان چې ماخوستن نه وده کېږي او دا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، درې سورتونه ووایي، الله تعالی به سهار پورې د انسان حفاظت کوي. او یو حدیث کې راځي یو صحابي و، هغه به چې کله مونځ کاوه امام و، نو دې صحابي به یو سورت بل وي په هر مانځه کې، او په دویم رکعت کې به قل هو الله احد وي. یو کس نبي رسول ته شکایت وکړ، الله تعالی حق پیغمبر د فلاني امام صاحب چې مونځ کوي نو په هر یو رکعت کې یو سورت بل وي او دویم کې قل هو الله احد وي. موږ په دې سورت باندې ګویا کې قید کړو، نور سورتونه نه وایي او دا وایي. نبي علیه الصلاة والسلام هغه صحابي راوغوښته، ویل هلکه فلانی ته ولې چې کوم دی نو په هر دویم رکعت کې قل هو الله احد وي. هغه ته فرمایي د الله تعالی حق پیغمبره انی احب هذه السوره، د الله پیغمبره دې سورت سمې ډېره زیاته مینه ده، د الله تعالی یووالی پکې بیان شوی دی او ماله خوند راکوي دا سورت، نو زما سره ډېره زیاته مینه ده، په دې وجه په هر دویم رکعت کې دا سورت ویمه. نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي حبک ایاها ادخلک الجنه، ای د فلاني صحابي ستا دې سورت سره مینه ده نو مبارکي قبوله کړه، دې سورت محبت ته جنت ته رسولی، ته به انشاءالله خامخا جنت ته ځي، د دې سورت مینه به تا جنت ته رسوي. دا ورته فرمایي. نو دومره بهترین سورت دی. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا سورت په تورات او په انجیل او په زبور او په قرآن ټولو کې راغلی دی، دا مسلمان دپاره کافي او شافي دی. دریم حدیث کې راځي نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي، مخصوصا ټیم و صحابه کرامو ته فرمایي تاسو راجمع شئ، تاسو سره قرآن شریف د درې حصې تلاوت کوم. ډېر صحابه کرام راجمع شو، جومات ډک شه، نبی علیه السلام لږ لیټ شه، یو کس وویل د الله تعالی پیغمبر صحابه راجمع شوي دي که تاسو راځئ. نبی علیه الصلاة والسلام راغی، صحابه کرام ناست وو چې موږ ته به نبی علیه الصلاة والسلام د لسو سپارو تلاوت کوي، لکه درې میسره قرآن 10 سپارې دي. نبی علیه الصلاة والسلام اعوذ بالله بسم الله وکړه او قل هو الله احد سورت یې شروع کړه، دا سورت یې تلاوت کړه. نو بیا صحابو ته فرمایي وایي بېګا شپه الله تعالی دا سورت پر ما باندې نازل کړی دی، او دا سورت د قرآن شریف د درې حصې د تلاوت برابر دی. څوک چې دا سورت د الله تعالی د رضا لپاره ووایي، الله تعالی د لسو سپارو به ثواب هغه له ورکوي. نو درې پېرې چې ووایي نو قرآن مجید د ختم به ثواب الله تعالی تعالی درکوي. ختم به په خپل ځای کې خدای یو حکمي او یو تفضلي ثواب دی چې الله تعالی د خپل ځان تعالی دا ثواب درکوي. نو دومره بهترین صورت دی. او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه په لار باندې روانو جهاد دپاره، سیلۍ راغله او دومره سیلۍ راغله چې اوښان هم وتښتېدل او سامان د اوښانو ولوېد او څه کسان د اوښانو رالوېده، نو بس په دې باندې خلک په ځمکه باندې څملاسته. چې خلک په ځمکه باندې څملاسته، نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي فورا چې کوم دی نو قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس شروع کوي، چې دا تلاوت د شروع کړه هغه سیلۍ الله تعالی ختمه کړه او هغه توپان چې کوم دا ختم شو. نو کله چې یو مشکل راشي د دې سورتونو تلاوت بار بار پکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. قل وایي نبی علیه الصلاة والسلام هو شان دی الله احد، الله یو دی، الله صمد، الله بې نیازه دی، لم یلد، الله څوک نه دي زېږولی، څوک پیدا شوي نه دي، ولم یولد، نه چا نه پیدا کړی شوی دی، مور او پلار یې نشته، ولم یکن له نشته الله تعالی سره کفوا برابر احد څوک. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. دا سورۃ الفلق شروع کیږي. دا مکی صورت دی، په دې کې 113 نمبر صورت دی، ترتیب مصحفي لحاظ باندې او د نزول په لحاظ باندې 20 نمبر صورت دی. په دې کې دوه روایتونه دي، د دوه صورتونو کې یو روایت دا چې دا صورت مکی دی او دویم روایت دا چې دا صورت مدني دی. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دا صورت مدني دی
عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا سورۃ مکی ده او ځنه و چې نه مکه کې نازل شوی مدینه کې نازل شوی دا دوه مکی دي او مدنی دي د دې یو متعلق څه خبرې کوو د دوه سوراتونو متعلقه یو د دې مخکینی سورۃ سره تعلق دویم چې کوم دی نو د شان نزول او دریم د دې متعلق بعضی فضایل اول د شان نزول نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا بیمارو شپږ میاشتې سره پاسه دی بیمارو دس بیماری و د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې یو به وجود خته وو تبه بیا و او دویم دا چې بعض وخت به خبره یې را شو او داس په وکړو نو به تاسو کړو بیا نو چې ما او داس کړو او په ما چې ما او داس نه کړی داسې ماموري د کې فکر بیا ورکېده د دین په کارونو کې بالکل برابر خو دنیا په کارونو کې فکر ورکېده شپږ میاشتې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیمارو نو یو فیریج کم بی بی عائشه رضی الله تعالی فرمایي او بی بی عائشه وي ته خبرې وي نه او الله تعالی خو ما علاج وکړه ول څنګه ستا علاج وکړه ول زه دوما نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه دوما او دوه کسان رااله یو کس چې کوم د ما سر ته ودرېده او دویم کس ما خپل ته ودرېده د سر ورکاس د خپل ورکاس ته پوسو کما به حاضر رجل په سړي باندې چل شو ویری دا بول ته فرمایي هاذا مطبوب په دمانه سحر او جادو کولی شوی نو دی بل ته پوسو چې چا پی کړی دي نو دی بل له جواب ورک لبید ابن العاصم و بناته لبید بن عاصم یو يهودي دی هغه په کوډی کړی دی او داغه لونه دی هغه په کوډی کړی په نبی عليه الصلاه والسلام باندې نو بیا دې سر ولا تاسو چې دا کوډی په څه شي کې کړی دی لکه څه شی کې استعمال کړی دی نو هغه ته فرمایي په مشتن و مشاتت وجود في طلعه په دې کې د ګمنځ چې کم دینو ګمنځ استعمال شوی دا د ګمنځ غاخره کې استعمال شوی دی او په دې کې د کجوري هغه کوم میوه چې کیږي پاکه کومه کوشه غونډه کی هغه کوشه کې استعمال شوی دی هغه ټوکر کجوري کې استعمال شوی دا بل په کوم ځای کې دا تعویذ پروت دی نو دا ته فرمایي دا بل فرشتہ په بیر زروان په بیر زی اروان کې دا یو کوی دی په کوی کې دا تعویذ پروت دی ول علاج سره د بل فرشتې د پوسو کوم دی بل ته وی علاج دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دوه سورتونو دا علاج دی نو د فرشتې ته پوسو کړه ته څوک او زه څوک ما د یو ته ویل چې زه جبرائیل علیه السلام او دا بل میکائیل علیه السلام دوه فرشتي الله تعالی را لګلې وي نبی علیه السلام خوب خور پیغمبرانو دا وحی کړه نبی علیه السلام رايښ شو صحابه ته فرمایي وی راشي بیبي عائشه ته فرمایي وی علی ته نور راغه عمار ابن یاسر ته نور راغه اسامه ته د اصحاب کرام راجم شو نبی اسلام علی ته فرمایي وی علی لاشه زار سره عمار بن یاسر مرګره کمر صحابه کرام مرګري کا لاشه یو کوی دی بیرزي اروان او هغه په یخ کې به تاسو کوشه حکایت پاکي و غټه ده د غټ په یخ کې به یو تعویذ پروت دی هغه تعویذ براوړي چې دې کړه لاړه او کوی ته وکتل نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي و دوه خطرناک جادو کړو چې هغه کویو به کأن ماءه لون الحنا گویا کې دا هغه وبچ کم دی هغه د نکریزو پرنګ باندې وي دا وبره کوی زیړی شوی دی تعویذ وجنه هغه تعویذ راواغسته نبی علیه الصلاه والسلام دی راوړ علی ته فرمایي نبی علیه الصلاه والسلام و علی دا یو آیات وایا قل اعوذ برب الفلق دوه سورتونو کې ورس آیاتونه دي او د تعویذ کې ورس غوټي وي ول دا یو آیات وایا او یو غوټه کورا وها یو آیات به وي او یو غوټه به کورا وره یو ورس آیاتونه پورا شو یو ورس غوټي کورا شو دي دا غوټي په خپل وي کورا وي دي نبی علیه السلام صحابه ته فرمایي و صحابه زما دا وجود دسي آزاد چې د یو انسان چې چا په پړو کې یا په بیاسو کې تړلې او آزاد چې دا څنګه الله تعالی زما وجود آزاد کوي زما علاج الله تعالی وکړ صحابه ته فرمایي دا الله تعالی حق پیغمبر مونږ ته اجازه وکړه چې دا يهودي ظالم مردار کو او دارونه مرداري کو نبی رسول فرمایي پرېګ دوی زما علاج اسم الله تعالی وکړه او پرې یو انسان ته تکلیف ته نه رسو مخبل کار وکړي بس ما پیږي نو نبی عليه الصلاه والسلام هغه تکلیف نه رسو هغه يهودي ته علاج الله تعالی راوړي دا د صورت هغه شان نزول دی تعلق مخکې صورت سره دار چې مخکې صورت کې الله تعالی یووالي عقیده بیان شو توحید د دې عقیده دوه قسمه دشمنان دي یو شیطان دی او یو چې کوم دی د انسانانو کې غلط انسانان دي نو په دې دوه صورتونو کې الله تعالی د هغه دشمنانو بیان کوي چې د عقیده به د الله بچ شي چې کله د دوه دشمنانو ځان وساتي نو په دې آیاتونو کې الله تعالی د هغه دشمنانو بیان کوي دا تعلق شه درې د دې صورتونو فضایل او سحر او جادو څخه ویل کېږي دا یو څو خبرې د ډېرې ضروري دي ورونو ورشي نه دي چې دا عقل لکه ظاهري خلاف دي خدا څه شته او څه نشته څه حق دي او څه کوم حق نه دي
څه کې جایز دي او څه ناجایز دي. جایز چې کوم دي نو هغه څو شي نه داري. یو ته ویل کېږي الهام، یو ته ویل کېږي کشف، یو ته ویل کېږي کرامت، یو ته ویل کېږي معجزات، یو ته ویل کېږي ارهاصات. دا جایز دي. کشف دې ته وایي اولیاء کرام نیکان بزرگان خلک هغه ته الله تعالی بعضی خبرې وکړي، د قبر عذاب ته مثال وکړي د بعضی خلکو. خدا یو نیم ولی ته دا کېدی شي، دې ته کشف وایي. الهام دې ته وایي چې د نیک سړي په زړه کې الله تعالی یو خبر ورواړي چې دا کار وکړه، کار وکړه، په کار کې خیری یا دا کار مه کوه. نو دا الهام او کشف که د شریعت مطابق او عمل به پکې، که د شریعت مطابق نه و دا شیطان بیا وسوسه را بیا عمل نه کوي. خو دا ولی لپاره یو ذاتی دلیل دی، د بل چا لپاره دلیل نه دی. لکه یو ولی ته الله تعالی یو خبر وښود نو د دې مطلب دا نه چې ټول خلکو هم دا خبره ذکر خلکو پر قرآن او حدیث او د فقه د دین دلایل دي. کشف دا غوړ پر دلیل نه دی، خو د ولی خبره تسلی په هغه باندې کیږي، دې ته کشف وایي او الهام. دریم د کرامت. کرامت دې ته ویل کېږي چې یو سړی د الله تعالی دوست دی او د الله تعالی د دوست په لاس باندې یو ناشنا او د کار وشي چې هغه د انسان په عقل کې نه راځي، دې ته کرامت ویل کېږي. لکه پیر بابا رحمت الله تعالی علیه دا کرامت چې وبنوي او هغه چې کوم دین په یوزي باندې امسا وهله پازي کې الله تعالی له وبره پیدا کړي. دا کرامت الله تعالی را پیدا کړي، انسان نشي را پیدا کولی. او کرامت قرآن ثابت دی. سليمان عليه السلام چې کله بلقیس ته حاضراو، دا واقعه خو مختصر وته کې دغه ذکر کوم پس منظر. سليمان عليه السلام فرمایي دي کسان ته څوک هغه تخت ما راوړي، دغه تخت وی مې مزل باندې پروتو. نو فيري ویل قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. یو پیری وعول زبیا غرمه حاضر کوم چې دفتر نه پاسېدل نه ما به حاضر کړي. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یو عالم ناس د مجلس کې دی وزیر اسيب بن برخيار رحمت الله تعالی عليه، هغه ته فرمایي و سليمان عليه السلام د سترګې په رب کې به زه دا تخت علی حاضر کوم. د سترګې په رب کې څنګه سليمان سم سترګې پټې کړې او سترګې کولاب کې تخت خواته پروتو. دا کرامت او دغه اسيب بن برخيار او معجزه او رسول الله عليه السلام. نو کرامت قرآن ثابت دی د نیکانو خلقو. په هر حال کرامت دې ته ویل کېږي یو ولی پلاس باندې الله تعالی یو ناشنا کار وکړي، خو د ولی په واس کې ما کار نه او د عام خلکو په واس کې نه، هغه کار الله تعالی پیدا کړي. دغه پیدا کوونکی ولی نه پیدا کوونکی الله تعالی. نو دې ته کرامت ویل کېږي. دا حق دی. عمر صاحب ناستو خپل بیان کاوه د جمعې په ورځ باندې او جهاد روانو په شام کې. نو عمر صاحب بیان په منځ کې ویل یا ساریه الجبل، ای مجاهدینو غره ته خیال وکئ. دا واس الله تعالی الته مجاهدینو ته ورساو. خانه کې میاشتې مزل او غزیته مجاهدین چې غره ته وکتل دشمن کافر په غره کې پټ شوی او مجاهدین شاته پر اتاش صحابه کرام به کافر حمله کړ، کافر مردار کړ. نو دا هغه کرامت عمر رضی الله عنه دا رنګ ډېر حقیقت سره کلی په ابس نزو او کرامت دا ته ویل کېږي چې د الله تعالی د دوست پر اسمان چې سره د شریعت مطابق ولی په شریعت برابر رواني، مرتکب ته کبایر نه حرام نه کوي، بالکل په دین برابر او دا په لاس ناشنا کارو شنو ته کرامت ویل کېږي. خو عوام خلک په دا یقین نه کوي چې دا کار دی ولی او کدا کار الله کوي او عقیده به کنه خپل نه خرابوي. دریم دی ورونو معجزات. معجزات دې ته ویل کېږي چې پیغمبر په لاس باندې ناشنا کار وشي نو دې ته معجزات ویل کېږي. لکه د نبی عليه الصلاه والسلام تقریبا 3.5 زره معجزې وي د نبی عليه الصلاه والسلام کتابونو کې لیکلي دي. مشهور معجزه د قرآن د قیامت پورې به قائمي او ختميږي بنه. دا په جایزو کارونو کې، په ناجایزو کارونو کې څه شي نه دي. یو ته وی استدراج. استدراج ته ویل کېږي یو سړی ګناهګاری او غلط کار کوي او الله تعالی ته صبر کوي. تاسو خیالي یو سړی یو زمونږ کوم او حلال مزدورین کوم او بس بیماری د کور کې او نه جوړ دی او الله تعالی په دې کې څه د غیزمانه څه ګناه شوی. بعضی خلک د ارث تقریبا د عقیده دا خبره خطاره. نیکان خلق دا کړيږي، بیماریان پی راځي، تکلیفونه پی راځي، ګناهونه راځي. دا دې څه تعلق نه ساتي ګویا کې دا غریب دی یا مالدار دی، خو نیکان خلق دا کړيږي. دې ته چې کوم دین الله تعالی په دمه رحم کوي نو صبر وته کوي. خو کله یو سړی دی ګناهګار، مثال یو سړی سود کوي، یو سړی حرام خوري، یو سړی ظالم دی، قتلونه کوي، مرګونه کوي، ټیم په ټیم مالدار کیږي. نو خلک یاره پلانې چې کوم دا ګناهونه کوي ګوره مالدار کیږي. نو دا خبر د خلکو دا ګمان چې د سړی ګویا کې کسړی د ذکر د مالدار کیږي. دا خبره خطا دي ته استدراج ویل کیږي. استدراج لکه الله تعالی ته صبر کوي چې د ګناه کې صبر ډوب شي چې یو په جهنم ته لاړ شي چې یو نه کې په پادر شي د جنت قابل الله ویلی مکمل په ګناه کې ډوب شي ته استدراج وي. دویم د اهانت. اهانت دي ته وي چې یو کافر الله تعالی ذلیل کوي. لکه مسلمه الکذاب چې وو دا پیغمبري دعوی کوي یو کافر
دله یو سړی راغی د نبی رسول په وخت کې دا کافر بیا او وسلې په وخت کې د مردار شو جهاد سره وشو دله یو سړی راغی دا یو سترګه مې روغه ده او دا بل رمداره تر پیغمبر دا وکړه دا رمده سترګه مې دم کړ چې الله تعالی روغ وکړي چې کله سترګه دم کړه نو الله تعالی څنګه روغ سترګه ملم دکړه روغ سترګه الله تعالی لم دکړه الله تعالی ذلیل کو خیره جې کړ دې ته ویل کېږي اهانت درین د سحر او جادو چې کوم په دې صورتونو کې بیان شوی دی سحر او جادو دا څه ته ویل کېږي مختصر خبره ده په دې ډېرو تفصیل دی خو سحر او جادو دې ته وایي چې په ناروا طریقو باندې چا نظر ته بند کې نظر بندي ته ویل کېږي په ناروا طریقو باندې دې ته سحر او جادو وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا سحر او جادو وکړ یا جادوګر له څوک راغی نو دې کافر شو په هغه قرآن باندې چې نازل شوی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سره کافر شي ایمان ته لاړ سلوي خورزي د ایمان ناراضي او سلوي خورزي د موز نه خبرېږي دا ډېر خطرناک کار دی کوم څه چې جادوګر کس له ورغه جادوګر دم کوونکی وو جادوګر زنانه وه کوډي کوونکی زنانه وه کوډي کوونکی سړی وو دا چا چې کوډي وکړه د هم کافر شو او دا کم چې راغلی د هم کافر شو په دغه وخت کې په دغه وخت کې د ایمان ځي سلوي خورزي بعد کله ژوندي ور کې د ایمان به راشي او سلوي خورزي د موز نه خبرېږي دوه خطرناک ګناه ده او بل دا چې دا جادو چې دی نو دا یو سبب دی اثر کوي په پیغمبر هم کوي په عامو خلکو هم کوي نو دی وجه نه په پیغمبر علیه السلام د جادو اثر کړی او ځکه الله تعالی په قرآن کې د هغې جواب او د هغې دفاع راولېږله بله دا چې دم او تعویض په صحیح طریقه باندې جایز دی نبی علیه السلام صحابه کرامو کړی دی ابراهیم علیه السلام تعویضونه کړي دي اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام احادیث کتابونه د هغې نه ډک دي مختصر دا چې په جایزه طریقه باندې څوک تعویض وکړي خو دا چا چې تعویض کړي دا قسم عالم مفوی او دا چا چې کړي هغه هم حفاظت شي کولی نو بیا جایز دي که چېرته دا کم کس چې تعویضونه کوي د علم نه خبر نه وي د قرآن نه خبر نه وي یو تعویض ما کتلی و مخکې نو په هغه تعویض کې لیکلي وو چا راوړی وو فرعون حامان قارون شداد د کافرو په نوم باندې چا تعویض دا شوی و نو دا ګوره شرک دی ورونو دا ګناه ده دا ګناه کبیره ده غټه ګناه ده د شیطان په نوم باندې تعویض کول شو یا داسې په غلطو دا حرام دي ناروا دي که په صحیح طریقه باندې تعویض وشو دا چا چې وکړي هغه هم حفاظت ښه کولی نو بیا جایز دی که حفاظت نه ښه کولی بیا ناروا دی دا هم په صحیح طریقه باندې جایز دی که منتري وي او معناګانې معلومې نه وي دا ګوره حرامې دي دا ناروا دي به هر حال د جادو ویلې کېږي درېیم دې صورت مختصر فضایل ذکر کوو نبي علیه السلام فرمایي وایي څوک چې سهار دا صورتونه وایي او ماښام یې وایي دا درې واړه صورتونه دا در لپاره کافي دي هېڅ څه چې کوم دمونو وغیره تر د ډېر ضرورت نشته دا در لپاره پوره دي دا یو بهترین علاج دی چې الله تعالی د مسلمان لپاره په قرآن کې رالیږلی دی اوس د صورت هغه ترجمه کوو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله تعالی په نوم باندې هغه الله تعالی چې بخښونکی مهربان دی عام مهربان او خاص مهربان دی قل وایي نبی علیه الصلاة والسلام اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې فلق درې معناګانې دي فلق سبا ته ویل کېږي فلق چې کم دی نو دا زړی ته ویل کېږي فالق الاصباح او دارنګې چغونکی د سبا او چغونکی د دانې او فلق سپوږمۍ ته هم ویل کېږي مشهوره معنی سبا را مطلب دا شو چې الله تعالی تکه توره شپه ختمه کړي او سبا راوخیږي هغه الله تعالی دام شي کولی چې بیماران روغ کړي لکه ته روغ کړي نبي علیه الصلاة والسلام چې د بیمارۍ مثال د تیاري او دروغوالي مثال د رڼا دی او دارنګې الله تعالی جهالتونه ختموي شرک او کفر الله تعالی ختموي علم او قرآن الله نازلوي نو رب د سبا دی من شر ما خلق ووایه زه پناه غواړم په رب د سبا باندې پناه له څه شي نه غواړم من شر ما خلق د شر د هغه مخلوق نه چې الله تعالی پیدا کړي دي ډېر مخلوقات شري شته په دنیا کې د هغې د شر د پناه وغواړه ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق او د شر د شپې نه اذا وقب چې کله راخوره شي په تیاره باندې د شپې د شر نه پناه وغواړه چې کله شپه په تیاره باندې راخوره شي تیاره ګوره شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د هغې زنانو نه چې هغې پوکي کوونکي دي په غوټو د تار کې په وخت کوډو او د جادو د منترو کې یا د شر د هغې انسانانو نه که هغه سړي دي خو زنانه دي ومن شر النفوس النفاسات صفت ذکر محسوب محذوف دی ومن شر النفوس النفاسات د شر د هغه انسانانو نه چې هغې پوکي کوونکي په غوټو د تار کې فی العقد په غوټو د تار کې که هغه سړی که زنانه وي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګر نه چې کله کینه وکړي کله کینه ښکاره کړي دا ډېر خطرناک دي د دې د شر نه پناه وغواړه ښه رب د سبا الله تعالی رب د سبا دی د دې مطلب دا دی چې دا شپه د خلکو لپاره چې کوم دی نو په دې کې ډېر انقلابات راځي هر قسم نقصان د شپې خلک کوي نو چې ورځ راشي الله تعالی بیماریان هم ختمې کړي الله تعالی چې کوم دی نور له یو خپل طاقت ورکړی دی الله تعالی بیماریان دې څه لرې کوي
نو دا سبا چې کوم رب رابولي هغه رب باندې عقیده جوړه که هر مشکل به الله تعالی ستا هغه حل کوي. ومن شر ما خلق، من شر ما خلق د شر د مخلوق چې الله تعالی پیدا کړی دي دا عموم شه، هر قسمه مخلوق په دې کې راځي، هر شری مخلوق چې څومره دی په مخلص مکه باندې د دې شر نه پناه وغوښتلی شوله. ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د شپې نه چې کله راخوره شي په تیاره باندې، ځکه چې کله شپه راخوره شي غرق لا روان شي، زناکار زنا روان شي، هر دشمن په خپل دشمن پسې ګرځي، هغه چې کم دونه د هغه نقصان کوشش کوي. او جادو د شپې وای زیات اثر کوي، جادو نه د شپې زیات اثر کوي، نو ځکه شپه الله تعالی خصوصي یاد کړه. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، د شر د هغه زنانو چې پوکي کوي په کوډو تار کې په وخت جادو د منترو کې. وې زنانه ځکه یاد کړي چې زیات دا کوډو منتر زنانه کوي، ځکه زنانه او عقل کمزوري، نو کوم معمولی خپه شو بس پور په تامه تعویز کوي، کور ورانی او به اتفاقانه جوړي، عقل کمزوري دی، نو ځکه زنانه وې یاد کړي. او یا دا چې د نبی له سامنے کوم جادو کړو هغه د لبی بن عاصم لونو کړو هغه زنانه نو ځکه هغه یاد کړي. بیا سوال راځي چې دا زنانه الله تعالی یاد کړي، حالانکه جادو خو سړیم بعضی خلک کوي، بعضی سړیم جادو کوي، ولې الله تعالی وايي زنانه یاد کړي؟ دا یو سوال شه. د سوال درې جوابونه دي. یو جواب یې دار چې اکثر له حکم د کور چې کوم شی زیات نو ګویا کې اټول حسابي زیات جادو زنانه کوي، نو الله تعالی صرف زنانه یاد کړي، سړیم پکې داخل دي. دویم جواب دار چې کوم سړی جادو کوي هغه سړی د الله تعالی خزه ویل، دا سړی نه دی، دا خزه را دا بې غیرته دی، بیکاره دی، د ښځو او دارنګې چې کوم د ماشومان هغه ټوکې کوي چې دی جادو کوي، ځکه چې ستا چا سره دښمني ده خو ښکاره دغه څه خبره وکړه، جرګه وسه وکړه، حق وسه وکړه، بل څه خبره وسه وکړه، نو په جادو باندې سره دغه نقصان کوي، نو الله تعالی هغه سړي ته هم ښځه وویله چې هغه د جادو او د غلط تعویضونو کاروبار کوي، دا هم الله تعالی په ښځو کې حساب کوي. او دریم جواب یې دا دی چې دلته نفوس محذوب دی. ومن شر النفوس النفاثات، هغه انسانان چې هغه جادو کوي، نو په انسانانو کې ښځه او سړی دواړه داخل شو. او بله دا چې جادو منتري دا حرام دي، هغه باره کې حدیث مخکې بیان شه، هر مسلمان دا پکار دی چې دې شی مکمل ځان وساتي، په الله تعالی مضبوط عقیده جوړه کړه، شرم الله راولي، خیرم الله راولي، د چا نقصان په دغه باندې مه کوه، که د هغې جواب په قیامت کې الله تعالی در وکړي. ومن شر حاسد اذا حسد، کینهګر الله تعالی خصوصیات کړ، ځکه کینه ډېر خطرناک شی دی. نبی علیه السلام فرمایي اوله ګناه په ځمکه باندې کینه شوې ده او په اسمان کې کینه او حسد شوی دی. اسمان کې شیطان د آدم علیه السلام څخه حسد وکړ، سجده ورته ونه کړه، الله تعالی شیطان هلاک او برباد کړ. او په ځمکه باندې قابل او حابیل د آدم علیه السلام دوه زامن وو، قابل لا ولګېد او د حابیل څخه کینه وکړه او حابیل شهید کړ. د قیامت پورې به قابل په هغه ګناه کې د قتلونو ناروا شریکي، په ځمکه هم له اوله د کینې ګناه وشوله. اوس کینه څه ته وایي؟ مختصر یې ته وایم، کینه دې ته ویل کېږي حسد. یو سړي له الله تعالی نعمتونه ورکړي او ته داسې ووایې چې یا الله تعالی دا نعمتونه مال هم راکړه وخوره په دغه نعم واخله، دې ته حسد ویل کېږي، دا حرام دی. یوه غیبته جایزه، غیبته دې ته وایي چې ته چا الله تعالی یو نعمت ورکړی او ته پسې کړېږي چې یا الله تعالی تا په عین نعمت ورکړی دی، مال یې ورکړی دی، بچي یې ورکړي، خو مال یې هم راکړي او د هغه په دې کې برکت وار دی، مال یې هم راکړي، نو دا جایز ده، په دې کې ثواب هم دی، ځکه چې په دې کې ته صرف کړېږي خو ته د هغه د نعمت ته زوال سوال نه کوې. دا حسد حرام دی. نبی علیه السلام فرمایي دا حسد نیکۍ داسې ختموي څرنګه چې اور ولګي او دا ډکې او لرګي ختم کړي، دا قرنګې ستا نیکۍ نه ختموي. پښتانه په دې کې ډېر زیات ناکامه دي، منظور هم کوي پښتانه، روژې هم نیسي، په دې خبرو کې مخکې دي. په حسد کې چې کوم دی بعضې پښتانه یو سړي به الله تعالی مال ورکړي، بچي به یې ورکړي، علم به یې ورکړي، بل څه یو حج به یې کړی، مثال بل څه کار به یې کړی، ګاډی به یې اخیستی، مونږ وایو دا پلانې دا شی ولې واخیست، هلکه ته الله سره مقابله کوې، خو الله له ورکړي دي، ته هم د الله نه سوال کوه، الله به تعالی هم درکړي، خو ته پلانې چې سره کړېږي، چا سره کړېږي. نو حسد اصل کې د الله تعالی سره جګړه کول دي چې تا دا شی پلان له ویل ته ورکړې، بس الله ورکړي یا بودا کې خیري. نو حسد ورونو حرام دی، حسد د خپل زړه ایستل پکار دی، ورور سره حسد نه کوي، د کشر مشر سره نه کوي، د ګاونډي سره حسد نه کوي، چې حسد دی وکړه نو خپله نیکي خراب کړه. بیا حسد په دوه قسمه دی، یو په زړه کې دی او یو چې کله د حسد باندې عمل شروع کړي. حسد چې ستا په زړه کې صرف تا ته نقصان دی، ستا په کې به یو اور بلیږي، نقصان یې تا ته دی، خو چې کله ښکاره کړي نو د حسد وجه خلک مرګ هم کوي، پردی نقصان هم کوي، نو ځکه ته الله تعالی وایي ته پناه وغواړه چې کله کینهګر کینه ښکاره کړي دا بیا ډېر خطرناک وي. ومن شر حاسد اذا حسد، د شر د کینهګر نه چې کله کینه ښکاره کړي او کینه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل وایه نبی علیه الصلوة والسلام اعوذ برب الناس، پناه غواړم په رب د انسانانو باندې. دې ته سورة الناس وایي، په دې کې تقریبا دغه مضمون دی، دغه معنا ده. قل وایه اعوذ، پناه غواړم برب الناس، په رب د انسانانو باندې، ملک الناس، باچا د انسانانو باندې، اله الناس، په معبود د انسانانو باندې پناه غواړم، من شر الوسواس الخناس الذي، من شر الوسواس، د شر د هغه شیطان نه چې وسوسه اچونکی دی، د ګناه خبره اچونکی دی په زړونو د مسلمانانو کې،
الخناس رسته کېدونکی دی په وخت ذکر کې الذي هغه شیطان یوسوسو چې وسوسې اچي د ګناه خبرې اچي په صدور الناس د خلکو په زړونو کې من الجنه دا شیطان او دا وسواسه د پیریان نه هم شته او الناس د انسان نه هم شته دوه خطرناک دي دوه پناه وغواړه په دې مخکینی صورت کې پناه د الله تعالی یو صفات ذکر شو برب الفلق او پناه د دریو خبرونو اوختل شوله چې یو د شر د مخلوقاتونه د شر د شپې نه او د شر د کینګر د شر چې کوم د جادو کوونکو نه د درې شرونو پناه او د الله تعالی یو صفت بیان شو په دې صورت کې د الله تعالی درې صفاتونه بیان شو رب الناس ملک الناس اله الناس او پناه د دوه خبرونو اوختل شو من شر الوسواس الخناس الذي د شیطان او د انسان د شر نه پناه اوختل شو نو پناه گویا کې اصل کې یو شی شو چې هغه وسوسه شو او صفاتونه د الله تعالی درې بیان شو معلومیږي چې د مخکینی دشمنان کمزوري وو د مخکینی چې کوم دشمنانو مثال چې هغه شری مخلوق ته یا دارنګ شپش وره چې هغه نقصان خلک کوي یا جادوګر شته هغه سره ټول کیږي دمونه به وکي صدقې به وباسي صدقه به الله تعالی د هغه شرونو نه بچ کی او دا دویم شر ډیر خطرناک دی چې هغه شیطان دی د شیطان وسوسه ډیره خطرناک را نو ځکه د الله تعالی درې صفاتونه بیان شو او په ناسره د وی خبره اوختل شو چې هغه وسوسه را وسوسه څه ته وایي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي وای د انسان سره دوه شی نه مرګري دي یو فرشته ده او یو شیطان دی فرشته چې کومه ده د پزله کې دنه اوسېږي او د هغه فرشتي نوم دی مرهم فرشته هغه انسان ته نیک خبره پړ کې وراچي لکه منظر الله چې صدقه او باسه ذکر وکړه تلاوت وکړه نو دا فرشته چې کومه ده نیک خبره پړ کې وراچي او یو دی شیطان د انسان په سټ باندې ناشتي دی ولو په مانس کې او خلطمه ګوتکلې داسې ستنو سورسي خلطمه هغه د انسان د عزت دن رسوري نو دا تر ګناه خبر ورارتي ته چې کوم دین حرام وکا موږ قضا کا دا شان چې کوم دینو منزله مزه سود کوا غلا کوا دا شان چې کوم دینو مثال هر قسمه ګناه ته اسانه او خسته کوي وته کله چې انسان د الله تعالی ذکر کوي نو شیطان خپل خلطم راوچات کی نو خناس مطلب چې دا رستکیږي دا شیطان خناس رستکیدون کې په وخت ذکر کوي خلطم راوچات کې وسوسه کار نه کوي کله چې انسان غافل شي ذکر نه کوي موز نه کوي تلاوت نه کوي بیا کې خپل وسوسه وراتي دیو نه سړی وي یاره د ازلم یو ځل وي چې د جمعه ته لاړ شم بل ځل وي چې مزه د ازلم یو ځل وي چې حج لاړ شم بل ځل چې غریب شم د حج نه کوم نو زله یو د ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف زونه الله تعالی زونه دونه زله یو د انسان کې خو یو ځل فرشتو ته خبر وراچي او یو ځل ته شیطان وراچي نو ځکه وي دا یو ځل دا وي او بل ځل وي دا وي د شیطان جواب او الله تعالی خو د خناس په دی لاپس کې چې شیطان په څه معنی بچ کېږي د شیطان نه بچ کېدو اسباب ډېر آسان دي د الله تعالی کوم احکام دي او تاسو متوجي دي په هغه باندې په خپل ټیم باندې عمل کوه ته الله تعالی د شیطان نه بچ کړي لکه مانځه ټیم باندې مو صحیح طریقه باندې کوه ذکر ول بهترین علاج د شیطان نه بچ کېدو نو الله تعالی فرمای الخناس چې رستکیږي په وخت ذکر کې الذي هغه شیطان یوسوسو چې وسوسه ارته په صدور الناس خلق په زړونو کې من الجنه پیریان نو هم شته چې هغه شیطان دی و الناس انسانان نو هم دی انساني شیطان کم یو دی ورونو یو پیری شیطان دی یو انساني شیطان دی پیری شیطان خدای انسان سره یو شیطان دی انساني شیطان هر غلط سره دی چې هغه دوست په جامه کې تا راځي او تا کاندي تراکاږي تا ته د خېخي خبرې کوي دا کار وکړه او کتاب فساو کی او کوی ته به ورته بس پټ پدې کې ختم بری کی دا د انسانانو شیطان دی دا دوه خطرناک دي بلکې د انساني شیطان ډېر خطرناک دی ځکه چې د پیری شیطان په اوس بالله باندې بچ کېدې شي او دا کوم چې ورور دی شیطان دی خپلوان دی شیطان دی دا ډېر خطرناک دی ځکه دنه بچ کېدې مو نه شي نو دې علاج الله تعالی په دغه طریقه باندې وخو چې دې شر نه پناه وغواړه او دې چې کوم د وسوسونه پناه وغواړه الله تعالی به تابش کی دا د سورۃ الترجمه وا مختصر یو څه خبرې درته کوم یو دا چې د انسان ډېر زیات دشمنان دي دا عقیده دشمنان دي د عمل دشمنان ډېر دي نه سم مسلمان ته وګوره په هر لحاظ باندې د چې کوم د خطر روان دي سو وجه چې قران ته شاکل خپل دین ته شاکل دي نو په حاشیه ډېر ده دا رنګ چې کوم د ګناهونو ډېر دي حرام ډېر دي د دنیا د کفارو هغه سازشونه روان دي د مل خلاف سازشونه روان دي د مل خلاف وجه سره چې زموږ عقیده برابر صحیح نه دي که زموږ د مشرانو عقیده ټیک وي د ملک مشرانو د خلک به نه څنګه دا رنګ چې کوم د اپریشن په نوم باندې د خلک به ځای نه څنګه د عمل د اسلام په نوم دا چې خو هغه اسلام بنیادی عقیده کې نشته نو ځکه چې کوم ارڅ ګډوډ روان دي
نو که خپل قرآن ته موږ نظر وکړو خپل چې کوم دین ته مو وکتل الله تعالی موږ دغه شرونه ان شاء الله تعالی بچ کړي او الله تعالی دې وکړي چې ټول مسلمانان او د عمل کړو دغه شریک خلقونه دغه انساني او جیني شیطانان الله تعالی بچ کړي هغه شیطانان مختلف منسوبې جوړي مسلمانانو ته پښتنو ته جوړي مسلمانانو ته جوړي مختلف قسمه منسوبې شیطان او دغه مرګري کفار لا جوړي الله تعالی دې وکړي چې پښتانه به ټول مسلمانانو دغه شرونو او دغه وسوسو او دغه دجال چې کوم د مرګرو او د غلط خلکو الله تعالی د ملک بچ کړي د مسلمانانو بچ کړي دغه خطر قداره چې سره مازه پابندي کوي د خپل دین سره سجده کوي او ورسره دغه سره کوم مرګم در لاشي خو چې د کړه نو په خپل علاقه باندې ایثار شي کوم مرګ کم کم شهید خو بشي او چې دغه شیطانی وسوسه او د غلط خلکو الله تعالی محفوظ وساتي بس مجلس ورغوش بس دې معنی ختمه او اخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى